شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت الله تعالی علیه چې کومه مدرسه وا ځکه د یو لوی عالم او یو لوی مفسر او محدث انسانم تیر دی غټ غټ علما د هغه زمانه لګا ابن جوزی لاس نور علما براتله شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه په درس کې بکیناسته د هغه مبارک یا استاد دی د شاګردان دي غټ غټ فقها محدثین یا شاګردان دي چې یو ځل د شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت الله تعالی علیه په وطن کې وبا رااله او دا یو عمومي یو مرضو چې ډیر خلک یې په لپیټ کې رااله ډیر خلک دغه وبا د وجنه وفات شو شان د شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی خو ډیر لوی دی باغې باندې انسان ټول عمر تیر شي او باغې باندې بیان وکاغه بیان او شان ختمه نه خدای یو خبره یار تکوم دا یو شان یار ته بیانوم نو چې دا خلک د دنیا په ګټ ګټ کې وګرځیدا او علاج معالجه حکیم او د هغه زمانه طبيب ډېر خوارې خلکو کړي خو هغه وبانا ورته شدید څه فاقه او څه شفا ورته ملاو نشوا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت الله تعالی علیه مدرسې لا څه کسان رااله ورته فرمای قربان زمونږ د پاره او علاقې د پاره دعا وکړه چې رب لا یزال دا وبا ختم کا دا تکلیف ختم کا شیخ عبدالقادر جیلانی ورته فرمای چې تاسو شفا د زما د مدرسې په دغه ګاس او په غیا کې را د زما د مدرسې چې کومه غیا دا اخره قسم دې رب شفا لارکا تاسو شفا د زما په مدرسې کې را او تاسو بار ګرځي په طبيبانو باندې ګرځي زما د مدرسې دا واخه دا کوم چې بار په پولو باندې ولاړ دي دغه واخه اخره رب لا یزال بد دغه وخود وجنه تاسو له صحت او شفا د هغه علاقې خلک خډیرو ټول خلک شروع شو هر یو سړی د هغه د مدرسې هغه واخه غاس چې کوم اضافي په هغه خوره کې راختلی ایا وشکه ول ځان سره ډیر خلکو د مدرسې بالکل صفا شو چا چې او خور ځان د پاره په اوبو کې واچاوه اوبو سره او خور الله جل جلاله هغه ټول له شفا ورکړه خدای پاک وی چې هغه روغ کړه ډیر داسې کسان دي چې هغه پاتې شو هغه رال ورته فرمای قربان زمونږ د پارم سره وسیله او ذریعہ غاس او واخه او دا خو ارڅ ختم شو ورته فرمای تاسو د پاره زما د مدرسې په اوبو کې شفا ده تاسو زما د مدرسې اوبو اس کې رب جل جلاله به شفا لار آغا خلق لگیا شو څوک التو بسکاو څوک کور توڑاو دا اوبرازی ډکیږي او تشیږي او دا ټینګي ډکیږي او تشیږي الہ العالمین بهجت الاسرار او دغه لیکلی دي چې الہ العالمین د غوث پاک مبارک د مدرسې په وخو باندې او د غوث پاک مبارک د مدرسې په اوبو باندې آغه علاقې ټول علاقې له شفا ورکړه هغه وبا ختم شو او د هغه علاقې خلک کتاب لیکي چې داس وبا ختم شو چې بیا د زمون زندګۍ پورې چرته په هغه علاقه باندې بیا وبا الله تعالی نه دراوستلې فرمایي نو په دربار کې د چا وبسکل د چا په دربار کې دام د دې خبره نه ثابتېږي چې هغه د کرامت او د برکت نه خالی نه قسم دې د دغه اولیاء د دربار واخه د زما استاد لپاره الله جل جلاله باعث د شفا ګرځي وجه سره زکه د غزمه کې تعلق دغه ولی سره دی دغه ولی تعلق زما استاد رب سره دی اغه رب نه برکت دغه صاحب ته ملاوږي او دغه صاحب نه برکت دغه علاقې ته ملاوږي دی وجه نه خپل تعلق اولیاء سره دا مضبوط کړي کناست مکار ته ملاوږي ناس تور سره کړي کده کتو مکار ته ملاوږي فقط کتن اور تکړي کور سره د مزار حاضری التناستا مکار ته ملاوږي التکې نه رب نه سوال کوي د مبارک په وسیله باندې ان شاء الله تعالی په یاد باندې په صحبت باندې په حاضرۍ باندې د مزار په حاضرۍ باندې یا لار
نه پزړه کې په محبت باندې دغه ولی سره تا ته اجر ملاوږي خیر به مرته ملاوږي دنیا کې بم دستا بیړی د اولیاء سره د محبت توجنا ان شاء الله پاری په قبر کې بم ان شاء الله سرخروي او پورز د قیامت باندې بدم اولیاء سره د محبت توجنا ان شاء الله تعالی بیړی پاری الہ العالمین دا مونږ اولیاء سره محبت پزړو کې پیدا کا دا تعلق دا خدای پاک زمونږ استاد سورز پورز باندې مضبوط کا